बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कतुनको तासु ته چې کوم دا زمونږ ویډیوګانې ملاویږي نو تاسو کوشش کوئ دا د ثواب په نیت باندې شیر کوئ، ځکه یو مسله چې څوک زده کړي نو د 100 رکعاتو نفلو ثواب اجر دې ته ملاویږي. او دغه رنګې په دې کې بعضې مسایل هغه چې کوم دي پوره بابونه ذکر کیږي. نو دا هم د حدیث مسله ده چې د فقهي مسله ده چې د علم یو باب څوک زده کړي نو د 100 رکعاتو نفلو برابر ثواب او اجر دې ته ملاویږي. نو کوشش کوئ زموږ د ویډیوګانې دا خپلو ملګرو ته رسوئ، دا کم سوالات جوابات په صورت باندې چې کم پروګرام دی نو دا شیر کوي او هر یو ملګری ته کوشش کوي چې دا سوالونه جوابونه هغوی ته ورسیږي. مفتي صاحب تیرني پروګرام کې د افغانستان مولانا قاری شیر صاحب دغه یو سوال جواب پاتې شوی، هغوی دا تپوس کړو چې یو دکاندار بل دکاندار نه یو څیز راولي او هغه ګاګ باندې بیا په ګټه باندې خرڅي، نو آیا دا جایز دي که جایز نه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کم دکاندار چې د بل دکاندار نه سیز راخلي د سره یو سیز نه په دکان کې، نو بیا په ګاګ خرڅ کړي، نو ګاګ وایي چې دی ماله په هغه پیسو راکړه چې کم په دکاندار نه په پیسو راخیستې دي کې دوکا راځي. غرر او دوکا او په سودا کې نه کوي، بلکې مونږ خو دکان خلک کوي دکاندار او په فقه کې په اسلام کې کتاب البیوع څومره غټ کتابونه په دې لیکلي شي. په کار د لک شانت اسلامي علم زده کړي بیا دکانداري کوي. بیا په کتاب البیوع کې دننه بابونه دي، باب بیع بالتقسیط، بیع بالمرابحه وغیره وغیره، څومره غټ پکې بیا بابونه دي، په کار دي زده کړي. نو دې کې دغه دکاندار دوکا ورکوي ګاګ ته چې 50 روپۍ راوالي او دلای ورکړي په 100 روپۍ باندې او 20 روپۍ بیا دکاندار نه ورکړي. صورت یې دا دی چې کم متبادل دا دی چې جایزیږي دغه چې دکاندار دی بل دکاندار نه 50 روپۍ راخلي او 50 روپۍ شی د ځان لپاره والي سودا دی وکړي، بیا دی په ګاګ باندې چې 400 باندې خرڅوي، دغه جایز دی. خو دوکا ورکول پکې جایز نه دی. جزاکم الله. دغسې مفتي صاحب موږ سره د اکبرپورې نه سید مومن شاه حقاني صاحب هغوی یو څو سوالات تپوسونه کړي دي، نو هغه کوشش کوو تاسو نه هیله لرو چې تاسو دغې جوابونه ورکړئ. دا 15 سوالونه دي، موږ انشاءالله مختصر جواب ورکړو. مومن شاه صاحب ته وایي چې د خور په واده کې بین کې شادي بای کې پیسو سے ہو سکتی، د خور واده د ورور په پیسو باندې ولې نشي کېدلی شي؟ جایز دي. که زکات بله مسله ده چې یو سړی دی چې هغه سره پیسې شته ده، خو دته دا پیسې بل لا په قرض ورکړي دي، 3 کالو 2 کالو دپاره دته نه میلاویږي، چې دته پته وي چې میلاویږي کال پس 2 کاله 3 کاله باندې زکات په ورکوي. که ده وایي چې دا بل بس غر کې دي نو بیا د زکات نه ورکوي، خو که بیا په ټول عمر کې دا پیسې دله میلاو شي د ټولو کلونو زکات په ورکوي. او زکات په پیسو باندې عمره کیږي، تاله چې څوک زکات پیسې درکړي ته د زکات حقدار یې، نو ته په عمره کوې حج په کوې، نو ستا خپله مرضي ده څنګه استعمالولی شي. وایي چې د مسجد امام قرضه والي، نو د هغه قرضه چې مسجد امام قرضه واخیسته، نو په زکات په پیسو باندې هغه قرضه لنډولی شي، هغه له پیسې ورکړه چې قرضه پرې خلاصه کړي چې دی حقدار د زکات وي. او وایي چې زکات په پیسو زناناو ته بالی اخیستلی شي، بالی د غوږونو ډنډې اخیستلی شي، نو چې زکات کومه زنانه حقداره ده هغه ته بالی اخیستلی شي، ډنډې ورته اخیستلی شي، ستاسو خوښه ده چې هغه د کور سامان ورته اخیستلی شي، نغدې هم ورکولی شي. وایي چې ځنه ملګري کاروبار کوي، مالي حالات یې کمزوري وي، زکات په پیسو سره امداد کولی شي. چې هغه کم یو کس کاروبار کوي که نه یې کوي چې صاحب نصاب نه دی، زکات په ده فرض نه دی ورکول، نو ده ته زکات ورکولی شي. او دی وایي چې کله زرګر چې د هغه کې 20-25% پیسې کټ کوي په سونا کې، نو د کټوتي نه بعد به زکات نه، کټوتي هغه د خپل کار دی، ته به په قیمت خرید چې کم وي. زکات کې به هغه مسئلې ته سوچ کوي چې غریب ته فقیر له پکې فایده وي، فقیر له په دې کې فایده ده چې ته په قیمت خرید باندې زکات ورکړي. 50,000 روپۍ تولا دی اخیستې ده، 50,000 روپۍ زکات په ورکړي. دا نه وایي چې ته وایې چې دا به زه به 40,000 ورکوم ځکه چې 10,000 روپۍ چې ته کله خرڅوې نو ما یې خرڅوم، نو ته نه زرګر کټ کوي، د کټوتي په تې نه منفي کوي. محمد رحمان صاحب سوال دی، مولانا محمد رحمان صاحب دا ریګي پیشه دا کرک نه دی وایي چې کله مړی ولمبولی شي، مرده ولمبولی شي، نو بیا هغې نه بعد دغه ویښته زیاتي ویښته یا نوکان کټ کولی شي، بیا یې کټ کولو ته هېڅ قسم ضرورت نشته. مرګ نه پس صرف لمبول سنت دی، ویې لمبوه، نوره پکې ویښته اخیستل هغه
روانه دي. جزاکم الله. دغسې مفتي صاحب یو ملګري بل د ریګي نه محمد زاهد باز صاحب هغوی تپوس کړی د هغوی پرایویټ سکول دی او هغوی سره ماشومان غریبانان ماشومان وي نو هغوی ویل چې آیا د زکات په پیسو باندې موږ د ماشومانو ته کتابونه کاپي اخیستل یا بیگ او کپړې اخیستل آیا دا ورته اخیستی شو که نه شو اخیستی؟ کم ماشومان یا غټ کسان چې هغه د زکات حقدار دي غریبانان دي کومو ماشومانو چې پلاران یعنی مالدار دي هغه به زکات نه کیږي د پلاران هم غریبانان کوم ماشومان کتابونه نشي اخیستی نو زکات په پیسو باندې کتابونه او نور څیزونه ورته اخیستلی شي خو شرط دا دی چې دغه یعنی مستحق د زکات وي. جزاکم الله. محترمو کتونکو دا زموږ مفتي غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات ملالیه چې ستاسو د سوالونو جوابونه تاسو ته میلو شول. تاسو خپل سوالونه زموږ د فیسبوک هغه پیج په ذریعه هم رالیږلی شئ. موږ نمبر د مفتي صاحب ورکړی دی دغسې تاسو د وټساپ په ذریعه او په نورو ذریعو په کمنټ په ذریعه هم تاسو خپل سوالونو جوابونه تپوس کولی شئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.